عزتمند مسلمانان نن مسلمانان ولې کمزوري دي او ورځ په ورځ کمزوري کیږي او د اغیارو په دوی باندې لاس دي کوششونه دي چې مسلمان وسنګ کمزوري شي، مسلمان ته بسنګ نقصان ورسي. ادي اصل وجه حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایله ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم نوجوانانو سره ناسو یو بیره یو محفل حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایله زما صحابه پتا سی او داسې وخت را روان دی چې تاسو باندې به دا غیر داسې غالب شي لکه څنګه چې یو وږی انسان په درستخان باندې غالب شي او دی وږی یو روټۍ خوري. نو صحابه عرض کو یا رسول الله دغه وخت کې مونږ کمی زمونږ تعداد به کمی سو. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل نه زما صحابه هغه وخت کې به تاسو تعداد ډیر زیاتی لیکن تاسو کې به د وهن بیماری ولګي. صحابه تپوس کی ومل وحن یا رسول الله، یا رسول الله وهن سسیز دی؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل حب الدنیا وکراهیت الموت. ای زما صحابه پتا سو کې به د وهن بیماری ولګي او هغه دار چې تاسو به د مرګ سره د مرګ نه به تاسو یریږئ، د مرګ سره به تاسو مینه نه کوئ او دنیا سره به تاسو محبت وشي. په زړه کې به دنیا داسې رنګي ورغالبه شي چې ډېر زیات په محبت د دنیا سره تاسو کوئ، نو ځکه به تاسو باندې د اغیار غالب شي. نو ګوره هر انسان د مرګ نه یریږي، چونکه حدیث مبارک کې راځي الموت تحفة المؤمن، مرګ د مؤمن د فاره تحفه دی. مرګ د مؤمن د فاره تحفه دی. عزتمند مسلمانانو چې انسان د فاره یو سیس تحفه شي نو هغه بیا سونه قدر کوي. چې څوک انسان د تحفه ورکړي د هغه سونه حفاظت کوي، سونه قدردانی کوي. الله جل شانه دې موږ تاسو سره د مرګ محبت پیدا کړي او الله جل شانه دې موږ په زړونو کې د الله جل شانه محبت پیدا کړي چې دا اغیار بس موږ نه په دغه طریقې سره وړي چې موږ مرګ لغاړه ورکو او د دنیا سره محبت خپل ختمو کټ کوو. الله تعالی دې مو ته د عمل کولو توفیق ورکړي.